بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده د 27 محرم د 28 محرم د 29 محرم ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته بهترین وظیفه ده. کور کې څومره افراد دي، څومره سړي دي، څومره زنانه دي، څومره هلکان دي، څومره جنکۍ دي، اکثر ماشومان دي. دومره اسانه وظیفه ده چې دا ټول افراد رایوځای شي او دا وظیفه شروع کړي. هر سړی ځان له 3 ورځې وظیفه وکړي، نو په دې کور کې به دومره مال او دولت راشي. الله پاک به دومره کامیابیانې دوی ته ورکړي، دومره پیدې به الله پاک دې خلکو ته ورکړي چې دوی به ورته حیرانه پاتې شي چې دومره لږ شانتې ذکر باندې الله پاک دومره فواید دا موږ ته راکوي. محترم مسلمانانو، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لا یو صحابي راغلی، آیا په وظیفو سره انسان مالدار کیدی شي او که نه شي؟ دوانو جهانو سردار محمد صلی الله علیه و آله وسلم له یو سړی راغلی. دغه صحابي نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل د الله رسول ډیر زیات غریب یم. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ذکر ورکو، دغه ذکر کوه بیا راشه. دا صحابي ذکر شروع کړ، الله پاک دا صحابي ډیر زیات مالدار کړ. دومره مالدار شو چې دا صحابي بیا جماعت ته به نشو راتلی. محترم، دومره مال او دولت کې راګیر شو. دغه رنګ محترم په ذکر سره په وظایفو سره انسان مالدار کیږي. ځکه موږ خپل کچکول الله پاک ته کیږو چې پروردګاره موږ تانا ستا فضل غواړو، موږ ستانه ستا فضل غواړو. او د الله پاک فضل مال او دولت دې په انسان باندې احسان کول دي، دا رنګې انسان سره هګړه کول دي. محترمو، نو موږ هم کوشش کوو چې داسې قسم لا وظایفو دا راوړو. نن سبا چې کوم ماحول دی، نن سبا چې کوم مهنګایي ده، نو چې هر یو سړی را وظیفه وکړي، الله پاک څه ناڅه محترمو هر چا له ورکړي، دا به زموږ لپاره ډېره زیاته بهترین او ډېره زیاته اعلی وظیفه ده. محترمو، انصاف دا په یو ځای کې نشته دی. که چېرته موږ انصاف شروع کړو، موږ عدل شروع کړو، الله پاک به زموږ کاروبار کې، زموږ پیسو کې، زموږ په نوکریو کې، زموږ په هر څه کې محترمه دا برکت واچوي. یاد ساتئ محترم، موسی علیه السلام یو ځل الله پاک ته وی ترې خلکو ته څنګه رزق ورکړې. الله پاک موسی علیه السلام ته فرمایل چې دا کاڼی په دې امسا باندې ووهه. چې کله کاڼی امسا باندې ووهه، نو په دې کاڼي کې دننه بل کاڼی، بیا د الله پاک وی دغه م ووهه، هغه یې م ووهه. بیا د هغې نه بعد کې دننه بل کاڼی و، بیا د الله پاک وی دغه م ووهه. نو چې کله دغه ووهه، محترم په دغه کې یو چینجی و. ذکر کو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله پاک دا ذکر کو او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. تاسو ما وخت مې یو قصه وکړه. پیغمبر صلی الله علیه و وسلم دا صحابي ته ویلي د فرشتو ذکر دا پرې ہے، مطلب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا ذکر ته شروع کړه، الله پاک به تا مالدارۍ لازمان. یار ساته محترمو، دا ذکر څو پیرې کول دي، څونه کول دي، څو ورځې کول دي، مکمل تفصیل محترمو زه تاسو ته په دې کلپ کې، په دې ویډیو کې دا زه وایم. یاد ساته محترمو، ډېر هلکه وظیفه کوي، خو بیا وروسته ګیلم کوي چې کار نه کوي. وظیفه محترمو کار کوي، خو لیکن ټوله مسله دا په غوښتونکي کې ده. موږ ذکر وکړو، په دې ذکر کې څومره جان، په دې ذکر کې څومره قوت و. آیا ما په کوم لیول باندې ذکر وکړو، په کوم لیول باندې پکار و، په کوم لیول نه پکار؟ مکمل 100% توجه پکې وکړو، نو مکمل 100% پر الله پاک باندې یقین وکړو. نو چې کله زما اوس ته یقین معمولي غوندې کمې پکې راشي، محترم دا بیا کار نه کوي. مکمل 100% یقین الله پاک چې بنده څنګه ګمان ما باندې کوي، دقه شان ته ورسېږم. نو په الله پاک باندې به ښه ګمان کوو، الله پاک باندې به ښه یقین کوو. چې کله موږ ښه ګمان کوو، ښه یقین کوو، الله پاک براله ښه رزق م راکوي، الله پاک براله ښه پیسې م راکوي، الله پاک براله ښه دولت م راکوي. خو چې کله موږ ګمان دا زموږ خراب شو، یقین زموږ په الله پاک خراب شو، کمزوری شو،
الله پاک چاله سنا ورکي پورا دنیا له رزق الله پاک ورکي تا لواز نه الله وسبا کم چستا روزي پیدا کړ الله پاک تمام پرشتو له رزق ورکي دا وی رزق سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم دی تمام پیریان له رزق ورکي تمام انسانان له ورکي تمام زناور له ورکي سمره چې مرغۍ دی دوی له رزق الله پاک ورکي سمره مخلوق الله پاک رزق ورکي پر دنیا را نو مو طالب نه راکې ولې نه راکې چې کله موږ ذکر شروع کو موږ ذکر دا شروع کو الله پاک به رزق راکې په سمندر کې میان الله پاک رزق ورکې نو په ځنګل کې زمرول الله پاک رزق ورکې نو مو طالب نه راکې کوشش محترم وکړئ دا ذکر دا وظیفه په داسې لیول باندې کو په داسې طریقې باندې کو چې الله پاک وګوري چې زما دا بندا سونه مهنت کوي د رزق لپاره د پیسو حاصلولو لپاره دولت حاصلولو لپاره سونه مهنت کوي د زما د باندې ته ضرورت دی نو زه لازمن ورکوم محترم الله پاک رزق موږ راکړي خو مونږ کې څه مسلې دي مونږ کې دا مسلې دي کنه نن سبا خبرکیږي ونه سوشل میډیا دا هر سړی ډرامې ګوري هر سړی فلمونه ګوري ټیک ټاک هر سړی یوز کوي فیسبوک کوي له دغه رنګ دا حساب کتاب ارسو ګوري نو څومره چې یو ویډیو په هاشوي څومره چې یو ویډیو دا خراب وي ګډه وډوي دومره حلقه پروموټ کوي دومره حلقه محترم دا ګوري نو چې کله موږ ګناه کوو نو زمونږ روحاني لیول دا ختم شي نو کوشش کوو محترم چې موږ ځان د ګناه نه منع کړو چې څونه موږ ګناه کوو او کلم تا ګناه کوله که بیا ذکر کې کنه هیڅ پیدا نه کوي زمونږ دا زړه د خوشه کندر دی هیڅ هم پکې شته نه بس کوم مونږ من کو هتاره سات تلاوت هم سره نه کوو ذکر ور سره نه کوو درود شریف د سره نه وایو ټول لیول د محترم زمون ګډوډ دی دویمه خبره ده چې په هېټه کې حرام وي حرام کو چرته حرام پکې وي زمون ذکر زمون وظیفه دا وکړ نه کوي تاسو یقین وکړئ یو باغ دی پر باغ باندې خلک روان دي امرتانو دی د املوکو دی یا مطلب د خوبانو دی شلتالانو دی الوچو دی د امونو دی یا د خټکو باغ دی هر سړی کوشش کوي چې یو هټکی ته راولي یو ام ته راولي او په لاره کور پورې وخوري هغه سیز آرام دی او تا مالک نه تا تپوس وکړه نو حرام سيزونه پردې کې نه مرامات کو دکان ته اکثر منګ ورشو هغه ته وای چې کیلو پلی واچو کیلو پلی اچي منګ دې د درې دانې راوایو د بوجینا وای دغه راغسل سره بار جایز دي یا منګ لک چانچور راوالو خلی ته واچو چڼې راوالو خلی ته واچو یا منګ کله سبزی لونه او کیله راوالو خلی ته واچو سه خدا کیله ته دې پیسې ورکړي پرې کې ته کیله خوري نو محترم او دغه هغه غلطیان دي چې دا مونږ کوو لومبه زموږ یقین نه الله پاک دې زموږ یقین ساز کړي بل چې مونږ آرام هرو الله پاک دې مونږ آرام ونه محترم او ساتي د حلال پیسې د الله پاک راکړي او بل محترم خبردار چې مونږ ګناهونه نه پریږدو چې کله مونږ د درې کارونه کوو زموږ وظیفه دا به کار نه کوي رب نه خبري محترم هغه درې ورځې وظیفه را مونږ مریض کو چې مونږ به یو شپری درود شریف وایو بیا به هغه نه بعد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا وظیفه به هر یو کس د کور دا به 400 پیری وای وزرانه دی هغه هم 400 پیری وای هر یو ځانه بزان 400 پیری دا برابر کی نارینه دي هغه بزان لا ماشومان ځان لا لکان ځان لا جنکه ځان لا محترم دومره پاورفل وظیفه چې الله پاک و تاسو په لګ وخت کې دا به محترم مالدار کی او چې کله سر تاسو سنت کوي د سنت او د فرض په مینس کې یو سل او یو پیری 101 پیری سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا وای ان شاء الله العزیز الله پاک په تاسو دې وظیفه په برکت باندې ډیر زیات مالدار الله پاک دې زموږ ساز تمام وظایف قبول کړي الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته